نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. دا نهم سپارہ سورہ الانفال دے او پنځم رکوع شروع کیږي. الله سبحانه وتعالی پدې کې فرمایي قل للذین کفروا اے رسول صلی الله علیه و آله وسلم تاسو او فرمایي اوایي هغه کسانو ته چې کافران دي کافرانو ته ان ينتهوا کچره تاسو اوسم منی شوي د خپل حرکتونو نه او د کفر نه توبه وستا یغفر لهم نو معاب بکړي شي تاسو هغه ټول جرمونه ما قد سلف مخکې چې مسومره کړی وي چې سبب کړی دي ټول به معاف شي. بس کلمه وایي اسلام کې داخل شي اوسم توبه وباسي. و ان يعودوا او که تاسو دوباره داسې کارونه وکړو او په دغه ضد او حرمه باندې قائم یې فقد مضت سنة الاولین نو په تحقیق سره نافذ بشي هغه سنت د مخکینو خلقو په باره کې چې الله کوم نافذ کړی دی قانون هغه په پتا سو باندې لاګو شي. عذاب به در باندې راشي. د الله قانون څه دی؟ گرفت نیول دي. الله بیا چې څنګه ونی چې دا غي نه خو بیا سو خلاصول نه شي. اوس ټول دنیا په کرونا باندې نیولې ده. اوس ته سلطان خلاصول شي. څوکم ټول ملک کې خلک یوازې ګرځي. الله داسې یو شی راو لېګلو چې چاته پستر ګوخکاریم نه او ور هر سړی چې کوم دې په تنهایی کې واچولو هر سړی په مصیبت کې واچولو سکولونه خالی مدرسې خالی کارونه زینه خالی مارکیټونه بند هر یو شی بند. دلته الله سبحانه وتعالی بیا فرمایي چې فقد مضت سنة الاولین نو بیا بنافذ شي زمونږ قانون چې کوم مخکینو خلکو باندې مرالیږل. د عذاب قسمونه دي الله سره خزاني دي د عذابونو څنګه چې ور سره د هر یو شي خزاني دي داسې ور سره د عذابونو خزاني دي. اوس الله پاک حضور پاک صلی الله علیه و وسلم ته بل حکم فرمایي دلته وقاتلوهم او ته جنگي غدي سره حتی لا تكون فتنه تر دې پورې چې فتنه ختم شي کفر ختم شي ويكون الدين كله لله او شي دین د الله پاک پټول دنیا کې عام پټول ملک کې عام. مفسرینو حضرات په دې باندې ډېر لوی بحث کړی چې دې نه څه مراد دی. ولی چې مطلب دا دی چې مسلمانان لیک دي او ټول دنیا خو ډېر لوی ټول دنیا خبره الله پاک نه کوي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک هغه وخت دا فرمایلی کله چې عرب خاص تر عرب ته مخاطبو هغه وخت او د عربو په باره کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دی مطیع او فرمان بردار شي او دی د الله قانون لره اومني دوی سره به تر هغه پورې جنګي کې تر کومې پورې چې دلته د الله کلمه بلنده شوې نه وي. نو الله پاک په خپل فضل سره د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې ټول عرب چې کوم دي نو مسلمانان کړ او هغه ته دین رسیدو. دا حکم په هغه وخت کې الله پاک بیا پوره کړ ځکه چې ډېر صحابه ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چاته پوسو کو بیا رستو چې کله دا حجاج بن یوسف او دا
ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ په منځ کې د مسلمانانو منځ کې جګړه وه، نو هغه بس یو طرف ته شو. هغه وایي چې زه په دې کې نه راځم. هغه ته چا وایي چې هلکه دا ولې ابن عمر رضی الله تعالی ته د دوی منځ کې ولې نه راځې؟ مطلب دا دی چې دا دغه وشي. هغه ورته چې دا داسې خبره نه وي، ته دا خبره نه وایې چې وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإذا إذا تجدي آيات وترجمة وتفسير دبيجي. وإذا دي مقصد داده وإذا من بعد آغا وقت نازل شو شكل كفر عام ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجوده. چتو اوجنگی گدی سره ترکمه پوری چې مکه معظمه فتح شوی نیوی. مکه خو خاص مقام وکنا د اسلام مرکز مکه معظمه و چې دا کبه پوری متی او فرمان بردار شوی ندی دی تر اوسه پوری او دا ټول عرب بیا داغي ما تحتو ځکه چې ټول عربو دا خیالو چې مکه معظمه کې کله اسلام راغونو مونږ اسلام قبلو او چې کله مکه معظمه فتح شوه نو دا هغې نه پس بیا جوګ در جوګ اري قبیلې والا راتلو بس اسلام قبلولو. ځکه چې دا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. وی چې کله د الله سبحانه وتعالى مدد راشي نو وی بیا به ته وینې ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام ګورې به چې دا خلک به جوګ در جوګ ګروپونه په ګروپونه او قبیله په قبیله برازي او مسلمانېږي به. دلته کې الله سبحانه وتعالى چې کله د الله مدد او نصرت راغو نو بیا الله سبحانه وتعالى هغه راغو نو هغه ورته چې دا خو د مسلمانانو په منځ کې دا خبره ده اوس په دې کې چې یو طرف ته کېږم نو اخوا مسلمانان دي او د مسلمان وینه بایول دا ډېر سخت جرم دی. مسلمان د مسلمان وینه بای دا ډېر سخت جرم دی. نو دې دپاره لکه چې کوم دی نو هغه وایي چې زه دې کې نه راځم. فإن انتهوا او که چېرې دوی منې شي نو د منې کېدو نه څه مراد دی؟ لکه کافران هم وي خدای پاک په زور نه مسلمانوي چې تاسو مسلمانان شئ، خو د اسلام مخالفت پرېږدئ. خلک د عباداتو نه منې کوئ، د بیت الله شریف نه خلک منې کوئ، د جوماتونو نه خلک منې کوئ او د دین نه خلک منې کوئ. اصل خبره داره او چې یو کافران به په یو معاهده کې شامل شو هغوی به جزیه ومنله یا به هغه ملک ومنلو یا به هغوی بادشاهت ومنلو نو بیا به څه چلو ای ته به امن بیا به د هغوی حفاظت د مسلمانانو په ذمه و. مثلا اوس په دې وخت کې زموږ په دې ملک کې د هر که عیسایان دي که هندوان دي او که سیکان دي او که د هر مذهب له تعلق ساتي او هغوی اسلام منلی دی، پاکستان یې منلی دی او اسلام کې څه رکاوټ هم نه جوړوي، دلته څه دغه مصیبت هم نه جوړوي. نو لہذا د دې حفاظت په دې پاکستان باندې دی. دغه شانتې په هر ملک کې چې دوی قانون ومني د هغوی هر یو شی ومني نو بیا به هغوی د هغوی حفاظت بیا په هغوی باندې دی. نو لہذا که اوس مسلمانان هم هغوی ته تکلیف رسوي نو بیا به حکومت هغه مسلمانان نیسي. ولې چې تاسو ولې دا خو شهریان دي، یعنی دوی پاکستان منلی دی او تاسو دوی تنګوئ، دوی ته نقصان رسوئ. په زور خو خدای پاک مسلمان کوي ده. صرف دا ده چې دوی به غلط حرکات نه کوي، اسلام له به نقصان نه ورکوي، مسلمانانو له به نقصان نه ورکوي. هغه که ورکوي بیا به دوی منې کوي. نو دلته کې په زور نه راغلی. لا اکراه فی الدین. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې زور په اسلام کې زور نشته چې په چا ټوپک کې د اسلام وروړه څنګه به اسلام وروړي. هغه تا ته وایي کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، د هغه زړه کې کلمه نشته. مؤمن خو هغې ته وایي چې هغه د یعنی اوم په خوله باندې اقرار کې اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، چې هغه په اقرار په ژبه باندې وکړي او بیا د زړه تصدیق وکړي نو دا مسلمان شو. مسلمان خو په دې نه دی. د دې لپاره الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دی کله دغه نه منې خپل مخالفت نه منې شوي، د الله د کور نه خلق نه منې کوي د مسلمانان او د دې فتنې نه منې شوي، نو تر هغې پورې به بیا دی سره جنګېږي. فإن انتهوا او که چېرې دی باز راغو یعنې دی واوړېد د دې کار نه فإن الله بما یعملون بصیر،
نو بیا الله پاک د دې په عملونو باندې لیدونکی دی. اگر دوی د عملونه ویني چې دوی څه کوي، هر سړي سره خپل حساب کوي الله سبحانه وتعالی. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا او که چېرې دوی واورېد د دې خبرې نه، یعنې ویې نه منله ستا دا خبره چې یا په امن اوسېږئ یا مسلمانان شئ یا جزیه ومنئ، دې دواړو کارونو کې نو که چېرې دوی دا دواړو خبرو کې یو خبر هم نه وایي فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، نو بیا پوه شئ تاسو اے مسلمانانو چې بېشکه الله چې کوم دی ستاسو مددگار دی، سرپرست دی، نعم المولا و نعم النصير، هغه بهترین حامی او مددگار دی او ډېر ښه ملګری دی. الله سبحانه وتعالی چې چا ملګری شي نو بیا څوک چاله نقصان ورکولی شي. واعلموا انما عنتم، اوس دلته کې بیا مسله الله سبحانه وتعالی دلته کې ګوره بیا کافرانو ته یو بیا اجازت ورکو او ورسول رحیم ذات دی. بار بار چې کله احکامات الله سبحانه وتعالی بیان کی کنه نو آخر کې بیا یو دعوت ورکی خپل بندګانو له چې اوس هم تاسو ته وخت ته مقشته د ځنکدن وخت در باندې تاری نه دی، لا ژوندي توبه وباسئ، مسلمانان شئ. مسلمان تم دا لغه چې بیا لکه په ګناهونو کې اخته د توبه وباسه، بس صحیح مسلمان شه نو خدای پاک به بخشش وکړي کنه. او دغه شانتي کافرانو ته خدای پاک وایي چې بس مسلمانان شي، توبه وباسي، کلمه ووایي، بس ختم شو خبره. اوس دلته بیا د مال غنیمت خبره شروع کیږي. څنګه چې موږ د دې صورت په شروع کې دا خبره کړې وه چې کله جنگ بدر وشو نو درې ګروپونه جوړ شو. یو ګروپ چې کوم دی نو هغه خو کافرانو پسې تلو، ځکه چې هغوی تښتېدلو، دوی وی چې تر لرې پورې بوځو چې بیا را واپس نشي. بل چې کوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غیر چاپیر په حفاظت کې ولاړو، او درې ډلې چې کوم دی نو هغه مال غنیمت راغونډولو چې څه د آیینه پاتې شوي څادرونه، جامې او لکه تیرونه او غشي او هغه وخت کې چې کوم اسلحه وه هغه لکه نن سبا کلاشینکوف وغیره او دا څیزونه ګولۍ مولۍ ده که نه، دا جنګ سامان دی. داسې هغه وخت چې سره جنګ سامان و او دې سره سره کپړې، پیزار یا چې نور قیمتي سامان چې څه که نه د اوس وخت اوس دی او هغه وخت چې څه ټول مال غنیمت او هغه ټول هغوی راغون کو چې راغونډ کړو، هغوی ډېره خپل ځان سره کو، بس ویې چې بس دا خو زمونږ شو. هر سړي راغونډول او ویې چې یاره بس چا ډېر راغونډ کړو، لکه څنګه چې هغه دغی که نه یو ځای کې ته هلکه بس وړی شابئ او بس بیا چې چا څومره غېږه ډکه کړه، داسې خبره نه ده. نو الله د هغې دپاره بیا یو قانون جوړ کړو. نو په منځ کې بیا نظار هغه چې کله بیا آخر کې جنگ ختم شو نو بس بیا څه چلو شو چې بیا په هغې کې داسې کار وشو چې جنگ ختم شو نو بس هغې نه پس بیا څه چلو شو چې دا نزاع پیدا شو په خپل منځ کې چې هغوی بیا وی چې هغه یو ډلې وی چې نه دا خو زمونږ حق جوړېږي، بل وی چې زمونږ حق جوړېږي، بل وی چې نه دا خو زمونږ حق جوړېږي، بس موږ راغونډ کړی دی او بس تاسو خپل کار کوئ. هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیا دا آیاتونه نازل شو. واعلموا، پوه شئ تاسو په دې باندې انما غنمتم، دا مال غنیمت چې دی من شیء هر څیز چې دی فان لله، دا ټول د الله دی. راضي خو کوي بس کېږي دغلته کې چا سره چې ستن برابر هم وي، ستن او پای کې تار هم وي که نه، هغه هم روړی دلته کېدی. تاسو خو لا ډېر څیزونه یادوئ، ستن او تار چې پای کې وي که نه نو هغه به هم روړی دلته به کېدی. او بیا څه الله پاک بیا پکې دا وفرمایل، اول خو یې دا وفرمایل چې دا حق د الله دی. خمسه وللرسول ولذي القربى، نو یعنی دا خو ټول د الله دی. اوس الله پاک بیا پکې رست دا دغه وکړو چې دا به پنځه حصې شي. نو پنځمه حصه به بیا وللرسول د هغه د رسول لپاره وي، ولذي القربى په هغې کې به هغه پالي، یعنی خپل رشته داران، خپل بیبیانې او د هغه چې کوم د کور ضرورتونه یا به پکې پوره کوي. والیتامه، او چې کوم یتیمانان دی هغوی له به هم ترې ورکوي. والمساکین، او مسکینانو له به هم ورکوي، څوک غریب مسکین دی. وابن السبیل، او که څوک مسافر وي نو هغوی له به هم د دې نه ورکوي.
ان کنتم آمنتم بالله کچریئی تاسو ایمان لرونکی په الله باندې وما انزلنا على عبدنا او ند نازل کړي او هغه چې نازل کړي دې مونږه على عبدنا په خپل بنده باندې یوم الفرقان داغه فیصله په ورځ باندې یوم التقى الجمعان چې په هغه ورځ باندې دواړه فوجونه جنگېدلي یعنی جنگ بدر ورځ مراد ده والله على كل شيء قدير او الله په هر یو شی باندې قادر دی یعنی قدرت لري دلته الله سبحانه وتعالى د مال غنیمت په باره کې حکم رو لګلو د دې نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي مال غنیمت پای باندې حرامو کاغه د موسی علیه السلام کومو او کاغه د عیسی علیه السلام کومو او کراغې نه مخکې چې څومره پیغمبران تیر شوي دي مال غنیمت چا نشي استعمالولی مال غنیمت به راغونکو او یو ځای کې به کې خو پای باندې د اسمان نه یو اور راغو بس هغه به ټول سټي کو به سوځولو او کو به نه سوځي نو وی به چې لکه ستاسو دا جنگ د الله د پاره نو ګور دومره ظاهري داغې د نیتونو پته او پای کې وسو لګیدا چې به نه سوځي د اسمان نه څنګه چې د قربانۍ مسله و په خوا د قربانۍ غو خب جایز نه و د دې امت الله پاک حلال کا کني قرباني به کې خو یو غر د پاسه دی او کانی د پاسه یو خټ د پاسه یو میدان کې او بس بیا به الله ته پیش ک چې د اور براغ هغه بو سوځي دا بس ختم بشو ایره بشو بس دا قبول شو قبول خوشحال بشو سره او که عمر سوځي دا بس بیا کچا کچا ګرځېدو چې دغه دی چې څنګه قابیل کچا کچا ګرځېدو بیا د روح مرګ ته تیار شو قرباني قبول ده شو کنه کچا شو کنه سره چې کچا شي بیا د کچوالي د بیا څه چل کوي الکه وي یاره وي بد ډېر به سره شو نزل ته کې الله پاک فرمایي چې دا پنځه سي کې او بیا پنځه سو کې به سلوري سي چې کوم دې په لخر باندې تقسیمېږي ګوره څومره انصاف الله پاک وکړو ډېرې څه دی لورکا صرف یو حصہ پنځه به حصہ هغه په بیت المال کې جمع شي دا غینه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کور ضرورتونه او د خپل اقرباو پر ضرورتونه او د مسکینانو یتیمانو او د لارو چې کوم مسافر دي دای ضرورتونه به پوره کوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم پوره حیات نو تر هغه پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا له غینه ورکول بیا رستو نور صحابه یعنی دا غي بیانو له دا غي بچو باندې تقسیمول خو مطلب دا چې دا سيزونه ورشتنه او دغه ندي خو بیا هم چرته داسې واقعات کیږي ځکه چې په یعنی خاص چې کوم صحیح سیدان دي یو خو هغه ځان ته سیدان وایي څوک چې ځان خپل نسل بدلی په دې باندې ډېر زیات وعیدونه راغلي دي چې یو نسل د یو سړي نه وي او زړه او هغه وي زړه دې پلان کې نسل نه نسل بدلول نه دی پکار چې دې سید نه وي او دې وایي سید ما کنه ځان ته قریشي وایي څوک ځان ته سید وایي څوک څوک کنه اسی خبره کوم کنه نو بس اصل خبره دار چې کله دروغ وایي که پریشا کې وي خو وي به یعنی خپل شجره پوره کتلی او صحیح وي نو ټیک ده خو د دروغ یو شجره قائمول دا ډېر سخت ګناه ده او بل دا خبره چې په هغه باندې بیا صدقه نه کیږي زکات هم پې نه کیږي واجبي زکات صدقه ته نشي ورکولی واجبي صدقه خیرات وغیره ورکولی شي او یعنی مطلب زکات نشي ورکولی ځکه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا د مال خیره دی او خیره چې کوم دی دا خو ډېر اعلی نسل دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد دی نو په دې باندې دا نه کیږي ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم په بارک راځي چې یو پیری او کجوره پرتاوه او هغه چې کوم دنو واچو له په خله کې بیا ډډې په ډډې اورېدو دغه کېدو چې ټول شپه وی چې دا چلته داغه د صدقې مال نیوي د صدقې مال نیوي بیا یو پیرا حسن رضی الله تعالی عنہ حسین رضی الله تعالی عنہ دوی دواړو کې چا एकदम یو کجوره پرتاوه هغه एकदम خله کې واچو لکنه ماشومان خو اچي بس زری ولا خلک ګوته ورکو هغه د غیر وستو دا وي د صدقې د مخ رضا مونږ باندې جایز نه ده دومره پوری یعنی رسول پاک صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث زونه احتیاط کړو نو دلته الله سبحانه و تعالی
د مال غنیمت ذکر فرمایلو چې دا به 15 شي په دې کې به څلور چې کوم دي بیا په لښکر باندې تقسیمیږي او یو حصه بیا هغه بیت المال کې جمع کیږي. هغه به بیا امیر المؤمنین یا بادشاہ چې کوم وخت وي هغه به د هغه په تصرف کې وي، هغه به په استعمال کې راولي بیت المال. اوس دا مال غنیمت چې کوم دی دا به څنګه تقسیمیږي؟ نو په خپله خوښه ته څوک هم څه شی نشي غشتی چې مثال یو شی ستا خوښ شو ته یاره بس دا مال راکړه، داسې به نه کوې که نه، ځکه چې دا به ټول راغونډ کړی شي او بیا به امیر المؤمنین یا بادشاه چې کوم دی یا چې چاته دا تصرف حاصل دی چې هغه تقسیمولو یعنی هغه دغه دی انچارج دی، هغه ته دا انچارجي ورکړی شي، هغه چې بس چاله څه ورکړه بس هغه شانتې به بس هغه تقسیمیږي. خو پوره به تقسیموي، لکه مثال په انصاف به تقسیموي. مثال چې د پیسو حساب به ووایو چې مثال د یو کس 10,000 رسي نو یو کم به هم نه ورکوي، 10,000 به ټولو له یو شانتي ورکوي. او څیزونه به داسې بیا قیمت کوي چې یعنې مطلب دا قیمت د دې څونه شو د دې څونه شو د دې څونه شو، بیا دا قیمت لحاظ سره به مثال که د یو سړي 10,000 روپو یو شی رسي د 10,000 روپو او هغه ته د 15,000 روپو یو شی ملاو شو نو هغه به 15,000 روپۍ واپس ورکوي، ځکه چې بل ته بیا د 15,000 شی ملاو شي نو هغه 15,000 روپۍ به هغه له ورکړي، نو هغه ته هم 10,000 برابر کړي، داسې حساب به وي. خو یعنې په انصاف سره به دا تقسیمیږي چې ټولو ته یو شانتې ورسي. نو دلته الله سبحانه وتعالی ډېر ښکلی تقسیم وکړو او وی فرمایل چې بی دا د الله دی اول خو او په ټولو کې زیات پاک مال چې کوم دی نو هغه د مال غنیمت مال دی، خو چې په صحیح طریقې سره مال غنیمت لاس نه راغلي د کفارو نه د اسلام په جنگ کې د اسلام د پاره جنگ شوي وي او کفارو سره شوي وي او د هغې نه په لاس باندې یو مال راغلی وي نو بیا به هغه مال غنیمت کې شمار کېږي او هغه به مال غنیمت وي. خو دې کې دا خبره ده که اوس فرض که مثال یو شرعي حکومت نه دی نو بیا بادشاهت به نو بادشاه به د هغې ذمواري بیا به هغه دغه شانتې کوي، او که نه په تنخوا باندې یو سپایان ساتلی شوي دي نو یې به بیا میخ هم نه اوچتوي. کم سپاهیان چاته چې تنخوا ملاویږي ماهانه په اجرت باندې ساتلی ای به ټول ارڅه په خزانه کې جمع کوي، هغه د حکومت سرکاري مال دی، بیا به هغه دا نه چې ټوپک ته کور ته تېروړي، ګولۍ ته کور ته راوړي کارتوسونه یا نور څیزونه داسې څه په لاس باندې ورشي، نه هغه خو تنخوا لي بس په تنخوادار دغه دی که مطلب دا دی بادشاه یا دغه چې کوم دی نو هغې له بیا مطلب دا دی څه انعام او اکرام چاله د دغه په تور باندې ورکوي او هغه ډېره مړانه کړې وي او ډېر دغه یې کړي وي، خو هغه به خپل یعنې یو حق نه دغه کوي، هغه په خپل هر سړی ویني چې د مړانه کړې ده، خپل ځان به په خپله نیغ نه کوي چې ما داسې کار کړی او ما داسې کار کړی، بس بیا خو ریاکاري شوه که نه، تا د الله د رضا دپاره کړی دی او تا د امیر المؤمنین یا بادشاه خوشحال شو مثال او هغه تعالی صدر کړو بس هغه قبول کړه. بس بیا ٹھیک شو. دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي اذ انتم بالعدوة القصوى اذ انتم بالعدوة الدنيا، تاسو چې کله د واده پاغه یو طرف وي په کناره باندې وي وهم بالعدوة القصوى او هغه پاغه بل طرف په کناره باندې نو ګوره میدان وی کنه ارزه کې میدانی او میدان کې داسې کاری چې یو په یو کناره بل په بل کناره کنه، مثال دا جمعات ته نو دې دلته کې دا یو کناره یو هغلته کناره نو یو فوج هغلته ولاړ دی یو دلته ولاړ دی، دغه الله پاک فرمایي. خو دې کې دا کار شوی و چې کافران کم راغلي نو هغې ښه ځای نیولی و، هغه ښه کلکه مو مټینه مو او اوبه ملته ډېرې وي او کله چې مسلمانان هغه ځای ته ورسېدل نو یو کوې ولا صرف په لاس ورغو خو هغې کې ډېرې وافر مقدار سره اوبه نه وي،
خو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه سره ای کې دومره اوبه راغې چې د ټولو ضرورت پوره شو. او بیا د شپې خدای پاک باران وکړو، او چې باران وشو نو دا مټینه خاوره چې نه په خټو کې بدله شوه، ای پکې خویده را خویده، او چې کوم دا شګ واره ځمکه وه نو هغه کلکه شوه، نو هغې کې چې څوک خښېده نو هغه بیا نه خښېده. نو الله مدد خو چې را شي نو هغه بیا په قسمه قسم طریقو وي که نه، دا هم د الله یو مدد و. نو دلته الله پاک فرمایي چې کله تاسو په یو طرف وي او هغوی په بل طرف و، یعنی لاندې او باندې وي، هغوی داسې بره ځای نیولی و او تاسو ته داسې ښکته ځای میلاو شوی و که نه، نو بیا فرمایي والرکب اسفل منکم، او قافله ستاسو نه وي په لاندې لاره، څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې هغه ای لار بدله کړه او د سمندر په غاړه باندې د مدینې منورې نه داسې ډېر لرې د سمندر په غاړه باندې داسې ووته او مکې معظمې ته یې ځان وویستو. نو ابو سفیان بیا دې ته سوال جواب وکړو چې هلکه مونږ په خیریت د هغې د دغه نه راووتو او تاسو واپس شئ، خو هغوی بیا ضد او هغه تکبر د وجې نه چې ښه دوی مونږ ته اوس نیغ شوي دي، اوس خو به یې ضرور دی ختمو، د پرېږدو نه، دوی زمونږ دپاره مصیبت جوړ شوی دی، دوی اوس دلته هجرت وکړو، نو دوی دلته راغلو، دوی اوس زمونږ لارې بندوي. نو بس خدای پاک د هغې دلته هغه قتل لیکلی و که نه، او مردارېدلي لیکلو، نو دلته کې هغوی په ضد کې راغله. وایي چې کله تاسو نه قافله په بل طرف لاړه ولو تواعدتم، وایي که چېرې د مخکې نه تاسو ته دا وعده کړې شوې وه چې تاسو به د فوج سره جنګېږئ، نو لاختلفتم فی المیعاد، نو بیا به تاسو اختلاف کړی و په دغه وعده کې، ولکن یقضی الله، لیکن چې کومه قضا خدای پاک راوستې وي امرا د یو کار دپاره، یعنې د یو کار د پوره کولو دپاره الله سبحانه وتعالی یو نیټه مقرر کړې وي که نه، کان مفعولا، نو هغه کېږي، هغه به لازمي کېږي چې کوم کار دپاره الله سبحانه وتعالی یو وخت مقرر کړی وي، نیټه مقرر کړی وي، هغه به الله پاک کوي. ولیهلک من هلکا، او د پاره دی چې هلاک کی هلاکېدونکي خلکو لرا، کوم چې هلاکېدونکي و مړه کېدونکي و په دغه جنګ بدر کې هغوی زه جهنم ته رسېدلي د کافرانو، او کوم مسلمانان جنت ته رسېدلي هغوی به هلته کې تله. نو لہذا دا الله فیصله کړې وه، نو د مخکې داسې بوتله او بیا د هلته نه بس داسې په جنګ وروستو، قافله ترې ووته او ورته یې چې اوس دوی سره تیار شي. دلته الله سبحانه وتعالی خو بیا امتحانونه کوي، او د مسلمان خو شان دا دی چې دی به هر حکم کې بیا مخکې وي، دې کې به بیا دا نه چې هلکه که نه اوس یاره جي دا مقرر ده او دا داسې چې بیا به تختېده، څنګه به تختېده، هلته پې هغوی راغلي د پاسه ورته ناست وو. الله پاک وی چې زه خپل قدرتونه ظاهر کړم، او چې څوک هلاکومه چې هغه هلاک شي او خپل ځایونو ته ورسي. او بیا الله سبحانه وتعالی هم بینة په واضح دلیل سره ویحیا من حیا، او ژوندي پرېږدم چې څوک ژوندي پاتې کېدونکي دي غازیان، او په کفارو کې چې څوک ژوندي پاتې کېده بس پاتې شو، خو عن بینه او په واضح دلیل سره. وان الله لسمیع علیم، او بېشکه الله چې کوم دی نو هغه ضرور اورېدونکی دی او د هر څه نه خبردار ذات دی. اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا، او چې کله ښودلی شو تاسو ته هغوی په خوب کې لږ، رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولیدو او په هغې کې لږ غوندې دا کسان ورته ښکاره شو چې بس داسې به دغوی. یو صحابي وایي بل صحابي سره خبره کوي، یاره دا به څومره مخامخ ورته ښکارېده ټوله، بس الله سبحانه وتعالی ګوره چې په دې ذهنونو باندې مدد راولي که نه هغه داسې وي. او ورته یاره وایي داسې لس کم سل به وي، زر کسانو وایي لس کم سل به وي، وایي نه یاره سل به وي زما په خیال، بل ورته وایي. نو دلته کې اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي چې
اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا کله چې تاسو ته خول الله سبحانه وتعالی په خوب کې هغه لګ ولو اراکهم کثیرا که چې تاسو لیدل هغه ډیر نو بیا به څه شي لفشلتم ولتنازعتم فی الامر نو تاسو به ضرور همت بایللو او بیا به جګړېدئ دا په خپلو کې به مو جګړه کوله په باره د جنگ کې بیا به وي یاره وکړو که ونکړو بس مړه پرېږده بس داسې به ورته لاس اوچت کړو بس ځو به تې او داسې نه الله سبحانه وتعالی فرمایي وایي که چېرې ما دا ته ډېر زیات خولی به تاسو خو بیا تښتېدئ الله سبحانه وتعالی خدای قضا راوستې وه او قدرت هم ظاهرولو چې بغیر اسلحې بغیر تش بې سر و سامان نه راغلي صحابه چې کمزوري ګڼلی شو په هغه وخت کې د ټولو نه زیات هغوی الله سبحانه وتعالی دومره که چې د هغوی د لاسه څومره کسان یعنې مړه شول ولکن الله لیکن الله چې دی نو سلم نو بچ کوي انه علیم بذات الصدور بشکه الله سبحانه وتعالی د سینو د حال نه خبردار دی و اذ یریکموهم او کچره او یاد کوي چې کله خول تاسو ته الله سبحانه وتعالی اذل تقیتم کله چې تاسو یو بل ته مخامخ شوي فی اعینکم تاسو پسترګو کې قلیلا لګ ويقللکم فی اعینهم او چې څنګه هغه تم تاسو لږ کارېدئ او نایم وي چې بس مړه راځه ورځه بس دا خو لږونتې کسان دي او دی ته هم هغوی لږ کارېده که نه نو ويقللکم فی اعینهم او تاسو په نظر کې هم هغوی لږ کارېده او د هغوی په نظر کې یعنی هم تاسو لږ کارېدئ دا د څه دپاره لیقضي الله امره چې پوره کړي الله خپل امر لره خپل کار لره کان مفعولا چې کوم کار به کېدونکي وي او کېدونکي وو کوم کار چې کېدونکي وو هغه خو به الله کولو نو هغې دپاره تاسو ذهني طور دواړه ګروپه تیار کړئ چې بس اوس د یو جنګېږي وإلى الله ترجع الامور او الله طرف ته به د هر یو څیز او د ټولو معاملاتو واپس کېدل وي بی الله سبحانه وتعالی چې کوم دی نو چې کوم کار غواړي که نه هغه بیا څوک هم نشي دغه کولی مونږ دا وایو ګوره اکثر یو کار کېږي نو مونږ وایو یاره مړه دا داسې وشو دا داسې وشو نه هغه الله بس د هغې اجل لیکلي وي هغه کېدونکي وي هغه په هیڅ حال کې هغه ټلاوېدونکي نه وي هغه پاتې کېدونکي نه وي نو لہذا د دې دپاره الله سبحانه وتعالی چې کوم کار غواړي که نه بس تا به دل او دماغ هر یو څیز به دې ومني زړه که فایده له خدای درکول غواړي نو ستا به بیا هغه فایده مخې ته شي او که نقصان دله درکول غواړي نو ته به بس بیا وایې چې نه مړه بس کوم یار بس هغه نقصان به ضرور رسي بیا په هغې به کلک شي تا به خلک منې کوي چې مه کوه هلکه دا کار مه کوه دا کار دې کې نقصان دی ته به نه مړه پرېږده توکل په خدای بس هغه چې وکړې بس تاوان به ته ورسي او چې کله ډېر خلک به ته یار دې کې نقصان دی ته به مړه توکل په خدای هغې کې به خدای ستا فایده لیکلي وي نو هغه به فایده ته ضرور رسي نو دا د الله کار دی دا فایده او نقصان او ګټه بیلات دا ټول د الله د طرف نه دي الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په دې باندې د عمل توفیق راکړي یا الله که د دې په معنا او په مفهوم کې زموږ نه څه کمې زیاتې شي معافي راته وکړي موږ نه کارونه وایي چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي زموږ د اناسته په خپل درګاه کې قبول او منظوره کړي په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان یا الله بیماران شفایابې کړي څوک قرضداران د قرضونو نه اخلاص کړي د چا څه شرعي حاجات یا الله د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي د حق و حلالو د رزق فراغ سبب د ټولو مؤمنانو مسلمانانو په خپل کور کلي وطن باندې وکړي یا الله زمونږ آبا او اجداد څومره مؤمنان مسلمانان چې مخکې وفات شوي دي ټولو مغفرت وکړي مونږ ته هم دا راتلونکي منظرونه آسان کړي په آخر کې به دا عظیم الشانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.